پلار مې مړ دی، مور مې مړه ده او 2 خویندې دي او څوک هم نشته په کور کې، بس دغه 2 خویندې دي او یو ورور مې سبق وایي ماشومانو ته. سلامونه ګرانو کتونکو، الافغان شیرپا ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د خلکو سره نن چې کوم دی نو لوبیا ورکوي او ورسره چاولې ورکوي او د کومو زنانو چې پکې قسمت دي هغه دلته کړي دا زمونږ میندې خویندې دي، دا تاسو ته دعاګانې کوي، خو دا خیرې هغې خلکو ته ضرور کوي څوک چې مل دشمنه دي او څوک چې په دوی پسې مسخرې کوي. الله دې څوک نه محتاجه کړي، ډېر ګران کار دی. دوی سره زما رشته د مور او د زوی او د رور او د خور داسې یو رشته جوړه شوې. ښه ده، کوم ځای په لومړي ځل لالي کونډې دا یې خور ده. ښه زه رشب ته څه وې؟ زه خو دغه وایم چې په سومال کې سودا نه کوم. خوشحاله دي زینب؟ او ډېره زیاته دنیا دواګانې کوم. الله دې خوشحاله کړي. شابه. ها ته؟ زه پرون دویم ځل راغلی یم سربال، بس نور څه ګل هتاب اسکول ګورو. شابه. ها ته؟ دویم ځل زه خوشحاله یم، ډېره زیاته ستاسو مننه کوم. حساب کورونه ته خوشحاله الله الله ډېر ژوند او شته درکړي. پرون ځل راغلی یم د میرآباد ماشومان خاوند مې بېروزګاره. زه د تورن زوی یم، د زینه ښه خوشحاله یو خر سوړ الله راسره ښه کړي بدلېدل الله درکړي. الله دې بدلی درکړي. موږ هېڅ هم نشو کولی، موږ بېوسه یو، تور سر یو. الله دې بدلی درکړي. کوم ځای؟ زه د عمر زوی یم، پلار مې مړ دی، مور مې مړه ده او 2 خویندې دي او څوک هم نشته په کور کې، بس دغه 2 خویندې دي او یو ورور مې سبق وایي ماشومانو ته او بس دواګانې وکړو. انشاءالله دې وکړو. الله دې ژوند درکړي، الله دې د دې ښکلې خشته مبارک په خاطر الله دې اچ شریف لبوزه. امین امین امین. خبر چې بچې ځان له دغه 10 روپۍ راواله، بس دا قسمت کې دغه 10 روپۍ راواله ځان له شابه. خاطره کوم مرزو ارټ و لومړي ځل دی؟ دویم ځل. اچھا شابه. ته کوم ځای؟ څنګه چینی ګوره دا ټولې زنانه په دې اړه خطاوي که نه؟ ته زما تادی کوي چې په دې به کې راته شو هسې لږ صبر چې وکړو. ملګری را معذوره شه. ښه ورشه. ګل هتاب کورون پرون ځل راغلی د ترنو یم. د لومړي ځل دې ترنو؟ په لومړي ځل لالي راځه دا خو پرېږده بچې که نه شابه راځه. ها کوم ځای؟ پرون د مرزو عمرزو څو بچې دي؟ 6 جنکۍ یو هلک. 6 جنکۍ یو هلک. شابه ځه. عمر زو لومړي ځل دی؟ دا مې دویم ځل دی. شابه ځه. محمودآباد نه راغلی، د مې لوڼې 2 مې زامن دي، خاوند مې ناروغه دی، غریبانه. شابه ځه. ته؟ د جهاد نه راغلم، مور مې بیمار ده، مور مې سره یو بل کار کوي، پلار مې بیمار دی. پلار مې بیمار دی. زه د تورن زوی یم، 4 هلکان دي او 3 جنکۍ دي، 2 واده دي، یوه دا وړه ده، ګټې نشتي. صحیح. ورشه. شابه ځه. جابات زه د شیرپا نه راغلی یم، 6 مې بچي دي، 3 مې ودونه کړي دي او 3 دغه شانتې دي، تړلې مزدورۍ نشته دي. ودونه دې ونه کړي دي، اوس دا پکې دغه حال دي. شابه راځه. شابه. جابات 4 بچي مې دي. جابات شابه ځه. تاسو 6 بچي دي؟ د کوم ځای؟ ولاړن. شابه. ګل هتاب کورونو څو بچي دي؟ 2 بچې مې د خاوند. شابه. زه رمزیب د ځای یم، څو بچي دي ستا؟ 2 مې هلکان دي، 3 مې جنکۍ. دویم ځل دی؟ زه په هغې سر راغلم، بیا هم راغلم. روزي په سر. زله نو ته په باز څو بېریا؟ ما ونیدم زله کتل دا ادوه او بچي؟ بچي ها بچي ها بچي او سړی؟ بچي او دا دویم ځل دی شوی. سر راکتل بس دی که نه؟ نو شابه له. انت ادوانا دا یې خور ده؟ ادوانا اولدان اولنا ادوان اسو بدون دویم ځل دی څه بچي؟ ها ادوان 12 ادلاتن ادوان دا پیږي بچي 2 دي او دا دویم ځل دی؟ ادوان بدون دریم ځل. شابه. دریم ځل دی. راځه. زما پلار معذوره دی، زه خور یم، تسبیح کوو او په هغې کې ځان ساتو. ها ته د کوم ځای؟
مو خو زه د درې خو دلته اوسېږو د عمرزو کې د لومړي ځل دی لومبې ځل مې نه دا مې درېیم ځل دی دروغ نشم ویلی دریم ځل دی د دې پرون د دې ډېر زنانه راغلي دروغ کنه نشم ویلی پرون د دې ډېر زنانه راغلي نه دروغ په کاروم دي چې دروغ وویل څه به دروغ مې څه به وکړم راځه راځه دې خراشه راشه تا شروع ها زما دوه بچي دي او خاوند مې په خپله باندې معذوره دی سیم ځل دی دا لومبی ځل مې دی وکي زه خانانو کار کوم خاوند مې ناجوړه دی پرون راغلی و خانان دې پکې نه ساتي نو بس دغه 15000 روپۍ میاشت دي څو او بچي څلور دي بچي مې دي درې مې جنکې دي یو مې له دوه کاله راځه لږ دي. راځه سړی شته خو بیمار دی که نه صحیح راځه څنګه کم دی دي مرو غریبي تا خو دویم ځل دی بس کنه ها حاجی شاباش دویم ځل دی ها ضرورتمند دی ګران کتونکو دغه علف خان شریف ویلفیر فاونډیشن خو په دې کار خیر کې تاسو زموږ سره مرسته کوئ ملاتړ کوئ نو هم ملاتړ کولی شئ ډېره مننه خوشحاله